السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو صحت مزاج ښه دی؟ الله پاک ته رحم وکړي. سوات طرف ته ډېر نقصانات شو. باران شوی د ځای په ځای هلته اسماني باراني تندر راپورته دي. نو الله پاک ته د سوات په مسلمانانو باندې هم خپل رحم او کرم وکړي. او خبر شوم چې دغه د اوبو ریلي چې کومه ده نو دا چارسدي طرف ته روانه ده او څه ډېره غټ دغه کې ده. نو یو ضروري پیغام ورکوم. وختي مې په نټ باندې یو بیان وکړ چې سرکاري طرفه دا پیغام جاري شوی دی چې کوم حساس علاقې دي چارسدي طرف ته نو دوی د محفوظ مقاماتو ته منتقل شي. نو موږ خپل حق ادا کوو او پیغام جاري کوو چې زموږ د په وجه کې ریشه جو انسان جان او مال بچ نو دا ډېره لویه خبره ده. نو زما دا آواز چې هر چا ته رسي، خصوصا د چارسدي ملګرو ته، هغه د شابړې ملګري دي او په داسې نوښار طرف ته وکړي چې داسې د اوبه روانې شي. لومبي خو د الله پاک وکړي چې الله پاک ته په خپل غیبي تخصص د اوبو ختمې کړي. الله پاک ته د ځمکې طرف ته راکړي. الله پاک ته داسې ګرانه نه ده. او الله پاک ته دا مسلمانان د چارسدي مسلمانان دي، که د نوښار دي، که د مردان دي، داسې که د نورو علاقو مسلمانان دي، الله پاک ته د هغوی حفاظت وکړي. او یو پیغام دا جاري کوو چې د چا څه وس کېږي نو د خپلو ملګرو سره چې کوم دي په دې سخت وخت کې ودرېږي او هغوی چې څه قسمه امداد دی ورسره وکړي. د چا کېدای شي داسې ډېر بېوسه کسان وي چې د هغوی به څوک نه وي، د هغوی د کورونو کې به څه سامان یا به بل طرف ته منتقل کړي. نو که چا وس وي او کسان داسې وي نو کوشش وکړي هغوی سره امداد وکړي. که چا سره ګاډي نو د ګاډي په ذریعه باندې د هغوی سامان یو محفوظ پناهګاه ته منتقل کړي. دا زموږ نن سبا په موږ باندې هم دا خدای دې نه کړي دا حالت راتلی شي. او سیاسي اختلافات د داسې وخت کې کوم دی نو ختمول پکار دي چې هر ځای کې مسلمان په تکلیف کې نو موږ لا ټولو له پکار چې هغوی سره ودرېږو، د هغوی امداد وکړو، د هغوی د مال حفاظت وکړو، د هغوی د جان حفاظت وکړو. داسې تورسرې زنانه وي، د هغوی څوک نارینه نه وي نو کوشش دې وکړو چې هغوی سره مو ودرېږو، د هغوی له حوصله افزایي ورکړو، ډاډ ورکړو. نو الله پاک نه به د امید خیر ساتو او الله پاک ته د عذاب په خپل قدرتونو باندې دفع کړي. ځکه چې نن سبا مسلمانان په ډېر غټ تکلیف کې، یو خوا په ملک کې معاشي حالت ډېر د نقصان طرف ته روان دي، بل خوا په څاروو باندې بیماری راغلي دي، وباګانې دي. نو د هر چا کاروبارونه هم ډېر زیات خراب شوي دي او اوس پکې د سیلابونو د عذاب او خطرې هم راځي. نو یقینا چې نن زموږ مسلمانان خصوصا د پاکستان او د ټول پاکستان کو کراچۍ هم ته غټ نقصان دینه مخکې ورسېده. په پنجاب کې سیلابونه راغلي، بیا بلوچستان کې ډېر غټ نقصان شو، هلته غټ سیلابونه راغلي. اوس یې زموږ کې پی کې دا په ضد کې ده. نو الله پاک ته دا عذاب په خپل قدرت سره دفع کړي. نو د ویډیو مقصد مې مفهوم دا دی چې د چا چې څه وس کېږي دی په دې سخت وخت کې د خپلو مسلمانانو وروڼو سره ودرېږي او د چا چې څه قسمه امداد یې ورسره وکړي. نو دا یقینا چې یو ډېر د صدمې خبره ده. نو الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم او کرم وکړي. ډېره غټه پریشاني ده. نو دا کوم ملګري چې د کوم حساس ځایونو کې دي، هلته کې د سیلاب د راتلو او د اوبو د راتلو غټه خطره ده، نو هغوی د مهرباني وکړي ځان دې سیټ ته کړي. ځکه چې دا یو داسې سیلاب دا یو ناګهاني راځي او په لږ وخت کې چې انسان به ځان پوهېږي نو ډېر غټ نقصان یې کړي او ورو ورو ښکلي چې کوم دي ډوب کړي.
نو الله پاک ته موږ باندې رحم وکړي او د خپل ځان خیال ساتي او د خپلو ملګرو د خپلو ګاونډیانو خیال ساتي. الله پاک هم خوشحاله کړه، الله پاک هم آباد کړه او الله پاک هم د هر قسمه زمیني سماوي آفات و بلیاتو نه څخه زما محفوظ کړه. والسلام.